الله تعالی څنګه دې موږ باندې ډېر انعام کړی دی. فرمایي چې شیطان دو خبر نه ډریږي، یو دعوت نه ډریږي، یو دعا نه ډریږي. دعوت اوس مو ملیشیا ته لاړو، بل ورځ راغلو و میشتو ته، نو هلته کې به سبوي اذانه ته مور سپیکر ته ټانګ ورکړو که نه، سپیو ټاغا به شروع شوله، شیطان به منډې شروع کړلې. اذان کې شیطان مشرق نه مغرب پورې منډه وایي. ټولو پیغمبرانو دعوت خلاصه اذان دی. اذان دعوت دی، دعوت تامه دی. فرمایي چې څوک اذانه د بعد درود شریف ویو ځل او اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد للوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمودا للذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. اندا دعا سوره ما ویلا اندورا کتاب کې نور زیات نشته. دا دعا سو کوئی یو ځل درود شریف وی دي د بعد کما دعا غواړي الله پاک ولای. اذان او یو دعا څنګه یو سړی کور ته نوځي بسم الله الرحمن الرحیم. بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی کہ حضور سلام کلم کور تر نوتلو مسکراتی ہوئے په خندا بر نوتلو سلام اچولو. سنت طریقې سره خیخ په سره سړی کور ته نوځي بسم الله سره شیطان بار پاتې شي، شیطان دشي نه ډریږي دعا نه، مسنون دعا نه. انور شیطانانو ته आवाज کوي چې دی کور نه روزي نه خوراک ته څشتا نه خوب تشتا اټول دینه کوچ کو دی کور نه. سنت مطابق سړی کور ته داخل شوی دی دعا سره. دعا دعوت او دعا دینه شیطان ډریږي. نو دا څنګه الله تعالی موږ ډېر رحم کړی دی، ډېر فضل کړی دی. صدا دعوت په لکار الله پاک موږ سره کړی دی په دې زمانه کې. او دوستانو څوره بچا کې طلب وي او څوک به الله طرف ته رجوع وي، الله تعالی به هغه هغه ته ایمان ورکړي، هدایت ورکړي. رجوع وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. دا نصیحت یې ایمان ولا تنفع ورکړي. دا نصیحت وما يتذكر الا من ينيب. هغه چاته څنګه نصیحت و فایده ورکړي چې چا الله غړي رجوع اراده وي، چا الله غړي رجوع اراده وي. الله یجتبی الی من یشاء و یهدی الی من یونیب. الله تعالی چاته غواړي هغه ته هدایت ورکړي. هدایت هغه چاته ورکړي چا کې رجوع وي، چا کې طلب وي. به طلب ته خدای پاک نه ورکړي، چا کې طلب وي. طلب الله تعالی فرمایي چې ظلم نه کوم چا سره، هیڅ چا سره ظلم نه کوم. دوی خپل ځان سره ظلم کوي. او سوره مصیبت ده وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اے خلقو اے ګناګارو څوره تاسو صدا یعنی په تکلیف کې یو دا تاسو ګناهونو وجه دی. او څوره خلق تکلیف کې دي قرآن یې زدا دو ګناهونو وجه نه تکلیف کې دي. قرآن پاک رسی کا چیرې دا خلق ایمان او تقوی ولا جوړ شي لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. کچېره دو ایمان او د تقوی لري اختیار کی د زمکه اسمنو برکتونه ورو کولاو. الله کلام دی دا څه شک پکې نشتا. من عمل صالحا من ذکر و انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبه. الله وعده کړی دی څه چا نیک اعمال اختیار کو خزوی کا نروي. الله تعالی فرمایي چې دې ته زه پاکیزه ژوندۍ ورکوم، سکون ولا ژوندۍ ورکوم. او څه چا د مادي دین نه اعراض وکړو ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. سوره خلقو زندگی تنگ ده سړی قسم خوري شي قرآن کې دي چې دوی قرآن نه دین نه اعراض کړی دی، ګناهونو کې ډوب دي، ګناهونو کې ټول ډوب دي، اعراض یې کړی دی دین نه. دین خوښ نه دی وته، دین خوښوي نه. مو تاسو دوستانو دسې وخت کې الله غړي رجوع کول پکاري. سوره مهنګايي او سوره پریشانی او سوره تکلیفونه انفرادي اجتماعي د دې پر رسی چې انسان ما طرف ته متوجه شي. الله تعالی ما طرف الله تعالی چې ما غړي رجوع شي. الله تعالی یې بار څه ته معاف کوم خو یو کارو کوي وانیبو الی ربکم. تاسو ما غړي متوجه شي، ما طرف ته متوجه شي. او دوستانو الله تعالی څنګه کنا هیڅ د ټولو په انتظار کې دی، انتظار کې چې دا ګناګار خلک په توبه کله وکاږي، دو خپل ګناهونه په خاطر توبه کله وکاږي. الله تعالی موږ ته دعوت راکړي چې اے مسلمانانو یا ایو الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا. اے مسلمانانو تاسو په خاطر توبه وکاږئ. قرآن کې دا ویل راغلی پته چې مسلمان ګناګار دی، ګناونه کیږي ورنه غلطیانه وکيږي. ځکه الله تعالی اے مسلمانانو تاسو په خاطر توبه وکاږئ. او چې کله تاسو توبه وکړئ بیا الله تعالی وسکی ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا.
څه چا توبه وکړه خپل مونځ او داسې شروع کړو تلاوت شروع کړو نیک اعمال شروع کړلو الله تعالی عذاب نه زدا بچ شو ویلې دا بهترین رجوع کوونکی دی یو صحابي عرض وکړو یا رسول الله سلام د تا امت کې څوک بغیر حساب به کتاب جنت تللی شي حضور سلام فرمایلی چې بالکل تللی شي چې کم سړی خپل ګناهونه یاد کې وژاړي ژاړي الله تعالی به دې ګناهونه ټول معاف کړي یو عمل نامې نه مټاو کی دعا هغه په ځبونه کېانی ولا کی درې الله تعالی بغیر حساب کتاب جنت کې داخل کی اوس څنګه انس رضی الله فرمایي چې څلور شیونه بدبختی علامات دي څلور شیونه آنکھوں کا خشک ہونا سترګې ټول نهرونه وچی دنیا کې ټول دریابونه وچی خیر دې خبره نشته خیر دې خو چې سترګې وچی شي کنه چې دا بدبختی علامات دي سترګو نه وخی بالکل سینه څوک جاړي نه بی بی عائشہ بسوره جړیدله رضی الله تعالی عنها ابو بکر صدیق بسوره جړیدلو حضرت عثمان غنی بسوره جړیدلو حضرت عمر فاروق بسوره جړیدلو رضی الله تعالی عنہ صفونو کې باواز په دوره جړیدلو دوره الله نه ډریدلو دوره الله خوف وزلکه آنکھوں کا خشک ہونا دل کا سخت ہونا لمبی امیدیں دنیا کی حرس دنیا حرس پیسوں نہ کیږي ډېرو پیسو نه ډېرې پیسې ملاو شي بیا به زندگی جوړیږي غلط یقین دی غلط یقین ټول پریشان دي ټول پریشان دي دا فضل اعمال کې امام مالک والا قول دی لن يصلح آخر هذه الامه الا ما اصلح اولها د دې امت اخیری طبقه اصلاح هرگز نشي کېدلې بلې طریقې سره مگر هغه طریقې سره وکیږي چې د دې امت اول طبقه اصلاح شوی دی څنګه صحابه کرامو اصلاح کومه طریقې سره شوی دی بیا حضور سلام فرمایي چې د دې امت بهلې ابتدا الله ولا یقین او دنیا نه بیرغبتی سره شوی دی او د دې امت فساد ابتدا بخل او ګدل امیدونو سره شوی دی بیا حضور سلام فرمایي چې د دې امت اول طبقه آخرت یقین او دنیا نه بیرغبتی سره نجات موندل دی او د دې امت اخیری طبقه بخل او ګدو امیدونو سره بهاله کیږي دا نسخه حضور سلام خیلی دي چې دای نسخه دی د علاج دی او څوک خپل علاج کوي کنه کوي بیان کولو مقصد دعوت ور کولو مقصد څه دی سما زړه دا الله غیر تاثر وزي الله غیر ولا یقین وزي دای مقصد دی بیان د دعوت مقصد دا دی چې الله بیانو چې الله نه کیږي الله نه کیږي الله نه کیږي الله غیر نه کیږي ارڅ الله نه کیږي د دې مقصد دا دی چې مو زړه نه د الله غیر یقین او الله غیر تاثر وزي متاثر دي زړه متاثر دي غیر نه پیسې نه شیونو نه حکومت نه دینه کیږي دینه کیږي دینه کیږي چانه نه کیږي یو الله پاک نه کیږي وګوره اوس هم مشورې کې ورڅ خبره وکړه الیاس رحمت الله علیه پیغمبرانو والا کار په خلکو سمجھولو یوسف رحمت الله علیه د صحابه کرامو والا کار سمجھو کړی دی د دوه بزرګانو صرف پیغمبرانو صحابه کرامو خبره کړی نور خبر نه کړی څاغو څنګه دا کار کړی دی موسی علیہ السلام فرعون ته دعوت ورکړي او فرعون ورته څوک دی رب دتاو هارون علیہ السلام قال فمن ربك ما یا موسی اے موسی تاسو رب څوک دی قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى دسه جواب ورکړه دسه آیات صدا یو آیات ټول دنیا ته کفی دی یو آیات دا کفی دی څنګه جواب ورکړه رب هغه دی رب هغه دی څ ټول مخلوق تی مناسب شکل ورکړه دی الله اکبر ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى کې زبردست کنه ټول دنیا پټا دی تفسیر کې لیکلي دي تفسیر کې مېتا په سمندر کې دا لمبوي ویل چاو خېلو څنګه پیدا وشي دا لمبوي وای کني لاندې پرې وته مړ وای په تفسیر کې لیکلي دي چې سورج الله پاک پیدا کړلو او سورج ته د گردش والا طریقہ الله سکلاو کا الله ورته خیره مرغه اوړويږي څکلا وزر شي دا ورته چاو خېلو میګي وړې غونې وای کې الله تعالی تخلیق کوي وړا غونې وای هغه کې الله پاک میګي پیدا کوي هغه خپې پیزه خلو او دسه سونکوي چې یو میل پورې هغه ته خوشبو بدبو رسي میګي تا دا میګي چا پیدا کړو چا جوړ کو وای کې نه او به دي ته نقل حرکت چاو خېلو دا تفسیر کې لیکلي دي ثم هدا
میگی ته دا چل چاو خیلو څه ته به روزي چېرته حاصله یې ته به چېرته سې غوا بچې پیدا شي ناشته نه کوي پراټه انډه نه خوري هغه ته چاو خیلو څه ته مور والا کم ځي ته به سې څه هلته نه به تا رزق څنګه نه وي تا ته به رزق میلوېږي دا رزق چل ورته چاو خیلو الله پاک ورته وخیلو ټول قرآن پاک یہی څه الله نه کېږي الله غیر نه نه کېږي نه کېږي بالکل نه کېږي جنگ بدر پورې څوره پیغمبرانو ته مقابلې ته کافران بدشیان راوتلي دي موسی علیه السلام ته فرعون ورپسې شو سره د لښکر ابراهیم علیه السلام ته نمرود ویلو ټولې دنیا بادشاه څه ما فوجونه را روان دي فوجونه ته خپل فوجونه روکاږئ چې رسي غم مه کوه لږ صبر وکړه مچر راغلو مچر الله پاک راواستولو دوی نه دي جنګولي الله پاک مچر رالو سامه صفایي یې وکړله تباه او بربادي کړل اوبو کې 14 لکه فوج الله تعالی واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون فرعون سره د ټول لښکر الله پاک ما غرق او تاسو کتلو ورته څوره پیغمبران دي جنگ بدر نه پیلا څوره پیغمبرانو سره الله تعالی خپل قدرت سره خلق په اور باندې پرشتي چیغې باندې په اوبو کې او الله تعالی څخه کنده کنه د یعنی مختلف عذابونو کې هغه پیغمبر مقابله کې خلق خدای پاک هلاک کړي تباہ کړي دي صفایي کړي دي صرف جنگ بدر کې الله تعالی صحابه کرام استعمال کړلو 313 کافرانو 1000 هغه سره ارڅو 200 ایڅنو اوس په لکه مخامخ شولو حضور سره ټول شپه مونږ وکړو چې یا الله دا کسان که ختم شي بیا تا نه مې خستول او څوک پاتې نشي یا الله دو ته فتح ورکړه حضور سلام دعا قبول شه دعا وکړه او بیا څنګه الله تعالی 3000 فرشتي ودرسي ته اطمینان د پاره 15000 برسي 2000 برسي اور محمد سلام کا چر اطمینان د بیان رسي زخبل رسو زبر اشم یا تا اطمینان د پاره کیږي دینم نه هیڅ نگی الله تعالی څنګه جنگ بدر کې 313 په 1000 غالب کړلو وی ویلو شکست ورکړلو بدر کې ځنه صحابه کرام نوی صحابه کرام هغه ته څنګه کنه دا غانو نو هغه څنګه خپل کې ویلو خپل کې چیرې مو څنګه کنه یعنی مو شکست ورکو کافر ته شکست مو ورکړی دی دغه څنګه الله تعالی قرآن پاک آیات نازل کړو د دې نفي وکړه د دې نفي دی فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى دا بدر کې څو سوره قتل شوی دي کافر الله تعالی تاسو نه دي قتل کړي ما قتل کړي دي اے پیغمبر دا خور تان دي وشتي ما وشتي دي دا پاره دا ټول مهنت ته 15 خبره دا 15 خبره څنګه کنه مو زندگی کې راشدی د پاره سه روزام دي چیلام دي مکمی گشتن دي بیرون سفر هم دي مقام هم دي بیرون هم دي 15 خبره یو مو زړه یقین صحیح شي په الله باندې راشي یو دویم مو زندگی کې حضور صلی الله علیه وسلم سنت جندي شي دعا یو مو هر عمل علم پرشنی کې ګودره یو مو هر عمل اخلاص سره کو څلور بل مو هر عمل الله دھیان سره کو دا 15 خبره دي 15 خبرو لپاره ټول ژوند مهنت ته ټول ژوند مجاهدات دي قرباني دي مشکونه دي د دې لپاره مشق ده الله لري کې وتل صدا 15 خبره 15 شونه د مصحیح شي او دوستانو یو د لا اله الا الله ټول قران مولانا زرمان سے برمنٹ کې اوس مغا امیر دي هیڅ قران پاک لا اله الا الله تفسیر دي ټول قران پاک دادی چې چانه ندي شوی یو الله پاک هر څه الله پیدا کړی دي هر څه یو الله پیدا کړی دي هاذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين اے خلق وګورو هر څه الله پیدا کړی دي اوس ملیشیا کې مولتا کولالمپور کې هغه یو بوت جوړ کړو 200 فوټه سونه والے ویلو کو سونه وبو ور کړی پته نشتا آلتا مو سه غش کولو نو خلک راتللو هغه سونه بوت 200 فوټه بوت وو کولالمپور کې او دسه خلق لیونیانو غوندرسي بیالتا کې چاینا والا قبرستانو قبرستان کې څنګه کنا 2 کروڑ 3 کروڑ روپے کې یو قبر خلی 3 کروڑ روپے کې یو قبر خلی یو پلاټ غوندي یو یعنی 3 مرلی وی تقریبا 3 کروڑ کې آغا چین والا حالتا کې څنګه کنا قبر باندې هغه سړی والا خزي والا پټی نه ګوري چړتي اډو کې خخ کړی وی حالتا کې سي زئی پټرول واچي بندي کې بکسه کې او بیا څنګه حالتا موي زوګورا یا الله یعنی اوس دورا عقل دو کې نشته د سورا موبایل جوړي کمپیوټر جوړي او هیڅ ټولي دنیا باندې په ملیشیا کې څنګه کنا یعنی ټول چین والا کاروبارو چین قبضه دی په ملیشیا کې
او دوره عقل الله پاک نه درکې څه خدای نه پیژني، هر څه پیژني الله نه پیژني. او مو تاسو باندې الله پاک پیژندل دی. الله پاک مو تاسو یو چې الله شته، روزام شته، رسول شته، آخرت شته، حساب کتاب شته، قبر شته. څوره شکر مو ادا کو دا کم دی، څوره شکر مو ادا کو دا کم دی چې الله تعالی مو ته دا ذهن راکړی دی چې موږ صحیح مسلمانان پیدا کړیو. وګوره هغه بت ته سجدې کوي لګیا دي، ټیک ټاک کسان دي، خقستا ټیک ټاک خلق دي. او قبرستان کې څنګه دی کنه په 2-3 کروڑ باندې قبر خلی پاسه قبرستاني ځان ته خسته کړي، جنت جوړ کړي دي. پښتنو پکې مزدوري کوله، وخمه کټ کولو، رنگونی کولو، ټول پښتنو مزدورانو پکې. دا سمجھ څنګه دی کنه، یعنی ابو جہل تا اوس مودا پیر ذوالفقار سره ملاقات وکړو نو آلتا کې څنګه دی چې ابو جہل تا حضور سلام څنګه دی 3000 ځل دعوت ورکړي، 3000 ځل. کم انسان دا یہی چې دا نبی حق دے، سچ دے، او هغه خوبصورت چہرہ چې بی بی عائشہ فرمائی چې 14 رات چاند ته ما کتلو، حضور سلام چہرے ته ما کتلو، حضور سلام چہرہ 14 چاند نه خستا وا. تو فعل دوسی تا یعنی مکے کے ابو جہل سکندے کا نا څلورو چوکونو کې سړی وی لړکړیو چې څوک را نوځي پوي چې دلته کې یو سړی د خیال کوي هغه خبره ونه منای. وګوره الله پاک دورا بیوقوف کړو کنه، بیوقوف کړو چې هغه خلکو اوریدلی چې د یو پیغمبر په اخري کې پیدويږي او هغه بیا داوا کوي دی ورته پیل نه وخیلو. تو فعل دوسی ویلو چې ها دا پیدا شوی دی او وګونو کې ملوچی واچولو. بیت الله شریف سره حضور سلام ویلار دی مونږ کوي لګیا دی. نو تو فعل دوسی لر نه سو کتلو کلمې ویل چې دا سړی دروغ نشي کېدلی، دا سړی دروغ نشي ویل، دا صحیح سړی دی. وګوره حضور سلام مینا غټی ته سي ټول اورېز حضور سلام دعوت چلولو، ټول اورېز ان لک فی النهار سبحا طویلا. مینا غټی ته شپې 82-12 بجے شپې کسان مسلمانېږي، شپې کسان. او بیا هغه شپې کسان څنګه دي کنه، هغه بیا 12 کسان بل کال تر سي، بل کال ته 72 رسي. مصعب بن عمیر رضی الله عنه هو یو صحابي دی، لکه اوهد کې لسونی کټ شو به سینې سره ونیول جنډا. هغه یو کال مدینه کې کار کوي، نبی نه دی، پیغمبر نه دی، صحابي دی. مصعب بن عمیر رضی الله عنه یو کال حسن تشکیل وکړلو، سال تک کار وکا. هغه یو کال کې مدینه کې هر کور کې ساړे مسلمان کو، پیغمبر نه دی. حضور صلی الله علیه وسلم پیله ورځ نه خپل امتی ته دا کار خیل دی چې تا اول دا کار دا ډیوټي دا ذمہ داری دعوت ته. او دوستانو حضور صلی الله علیه وسلم دسه عظیم نبی اوس ریونډ کې ویلو څو یو ځل څنګه کنه یو صحابي رالو چې یا رسول الله مولا اوخ څنګه کنه هغه بالکل هغه شوی دی، بغي شوی دی، په باغ کې ویلار دی، هر سړی ته چکا چي. حضور صلی الله علیه وسلم سره سم حضور پاک سره په خپل روان شو او بیا څنګه کنه هغه اوخ رمنډ کړه، حضور سره خپو کې سری کې خللو. حضور سلام هغه سر اوچت کړو، اوخ والا پړې ورکی وی چولو، صحابي تی په ولې کړو صدا اوخ والا دا وکړه تا نه تنګي. بس صحابي هریان شو چې یا رسول الله د اوخ ته پیژني چې دا اوخ ما پیژني، ټول کائنات ما پیژني چې محمد رسول الله يم، د الله رسول يم، خاتم النبیین يم. هغه پیغمبر طریقې څنګه هغه رسول هیڅ 100 حصے د عقل د الله خزانو وروتلې، 99 حصے الله پاک حضور سلام ته ورکړل عقل والا، 1% پټولي تقسیم کړو. هغه نبی په اتباع کې به څنګه سړی ناکام کیږي، هغه نبی سنت طریقو کې. وما دوستانو دا تبلیغ والا کار الله تعالی څنګه کنه یو لوی نعمت متر کړی دی، لوی نعمت. فرمایي چې الیاس رحمت الله علیه اوس مشورې کې خبر اوشه، الیاس رحمت الله علیه 100 کالو کې سروزي یو جمعه تیار کړو، 100 کالو کې 10 کسان هدایت ورته ورکو، چاټی کاله منخرو هغه موږ سره پیسې نشته کریا چې پیدل لاړ شو چې ټیک دی، چې ټیکاله ته چې کور کې څه خوري درې ورځې هغه راوالي ځا سره وسی چې ټیک دی. خو هدایت ورکړو، بار اصول ورته بیان کړو، سروزي جمعه روان شو، خپل کلمه وته نوازدا چې حضرت हम क्या कहेंगे कि हमें तो अपना कलम भी नहीं आवे. چې تاسو خلکو ته چې وګوره مدور عمرونه شو کلمه منځ د خپل ځا کوي په مونږ دا کوي، دا تبلیغ وو. چې کله دا جمعه روان شو کنه الله اکبر، اسمان او زمکه تفسیر مزری کې لیکلي دي 1000 سال بعد اجتماعي تبلیغ، انفرادي تبلیغ علماء کرامو کړی دی، ډېری کړی دی، ډېر تکلیفونه تیر کړي، جیلونه تیر کړي دي. علماء کرامو د برکت تبلیغ نن پورې ځان دي، علما د وجنه اجتماعي طور باندې تفسیر مزری لیکلي دي چې 1000 سال د بعد اسمان زمکه دغه جماعتو کترو، اجتماعي جماعت. الله اکبر. اوس دا روان دي. اشرف دا لاړو پیلا تھانبون دا اکلیو، تھانبون اشرف علی تانی رحمت الله علیه ولکلیو خانقاه هغه ول مسجد وو. اوس کله دوی روان دي چا ورته ویلو اشرف علی تانی رحمت الله علیه ته چې الیاس ولا جماعت راغلو، هغه دی جماعت یو کګلو.
دا ورته ووتلو او ژړېدلو، اشرف علي تھانوی خو ژړېدلو. هغه ورته اجرت، هغه حضرت نشو ویل، هغه جب هغه اجرت کیوں روتے ہو؟ اس مجھے پتہ ہے کہ اس نے اولیاء صرف آپ کو بتایا ہوگا کہ کسی کا کانا نہ کہو، یہاں جو بھی آیا ہے یہاں سے کھا کر گیا ہے. نہیں نہیں نہیں، آپ کے بارے میں کہا ہے کہ یہ دعوت کرے قبول کرو. بیا اشرف علی تھانوی رحمه الله فرمایلو الیاس 1400 کتابونه مالی کړی دي، 1400. ما امید نو چې دنیا کې بدیم راشي، اسلام راشي، لیکن تا غدا جماعت مو صدا خلکو کا دغنا امید مو پیدا شو دنیا کې به اسلام رسي ان شاء الله. بیا چې جماعت واپس رالو، الیاس رحمت الله علیه ډیر خوشحال دی. هغه ورته ته سره خوشحالي دورا کارونه کړي، الته اوکې مو کیس کلی دي. هغه چې هجرت ولا هغه دروازه صدیو باندې سونه کلونه وشو چې هجرت دروازه بند شوی و، تاسو باندې الله کولا وکړه، اوس به پورا دین پورا دنیا ته رسیږي. نو څنګه دلاړو نن 25-30 سال مخکې ملاړو یو کال تا روس ته ریاستونو ته، الته کې څنګه 4,500 کسان مو سره کلمه ویلا. مونږ مخکې مولانا نظیم صاحب جماعت لاړو، ورپسې مو لاړو مولانا نظیم صاحب جماعت لاړو د بشکیک ولا څنګه لوی مسجد دوره مسجد دی دوره، هغه ولا امام مزدیګر مونږ بلجهر ورکړو قرات سره. مولانا نظیم صاحب ورته دا تاسو وګړو څلور امامانو کې یو نشته، چې موږ ته پته نشته. 3000 یو کله او 3000 ټول مسلمانانو یو کاسته کلمه نه راتله کې پرارک نه مایوا کې پرارک هغه کې وړو کې باندې مسجد او ملاره منډه کړه چې بیګو خلاصي کړلو. مورتی څه حساب دی چې مدره کسان جمعه منځ کو ځان تکو، بس بیا زه تعالی لا کوم جمعه پرې بیا جمعه منځ کو ځان ته درې کسان ا مسجد الحمدلله مو ډکړو خلکو نه 3000 کبدی ټول مسلمان کلمه یو تن رسی. مو پس وی منځ کوو کنه سنتو کې مو پس وی لړدو رکوع سجدا وی کوله. اوس څنګه 25 سال بعد او مسره څنګه کنه 45 سال کان ریونټ ترالو علم تا. اوس ریونټ کې رجسٹر کې لیکلو 1000 کسان صرف کرغزستان والا عالمان جوړ شو، کرغزستان کې مدرسې کولا وکړي. هغه کلی ته اوس ما وکړو، اوس د 25 سال بعد مسجد کې جماعت راغلو کې ډیه تا. نو ما ورته چې هغه کې پراره کلی کې مکار کړو، هغه صحیح حساب دی. یی چې هغه کې هو اوس یو مدرسه جوړه شوې ده دی وخت کې 1500 وړ کې قران اصلي. حضور سلام فرمایي چې ما دعوت مثال د باران وبو دی، باران دا د بارانو وبدي، دا دعوت څنګه کنه باران د سوري کې ټولي دنیا باندې. اوس مو تشکیل شوی ریوند نیمو ته د څه زیرا کړو چې الته کې خلق 35 سال مخکې اسلام نه وتلیو مرتد شویو 15 کلی. نو هغه مو ته ویلو چې تاسو د څه کلی ته استو، د څه کلی دي جومپړي دي غریبان دي، چې هغه مو کله جماعت نه دی استولې. اوس پر ریوند جمعتون راغلي دي یو جماعت نه دی لاړ، تاسو پهلا جماعت بچی پاګوان دي پهلا ما ورته خټیک دی یو کار وکوي مو ته رهبر برا کوي چې موږ اردو کې خبره کوو، هغه غوځبه کې کوي چې ټیک دی. یو انډیا والا اردو والا هغه 40 دن ته تیار شو، مل بالکل مو تیار یو 4x4 جیپ مو په کرے باندې ونی ولو. پهلا کلی ته لاړو، الته کې مسجد موجود و خو منځ والا څوک نو، الته کې منځ والا یو کوې او باتروم بس گزارا کیدا کسان مو وروستو مسجد مو ډکړو نه. یو کورتا چوري او چې دا مسلمان دی کورته ورالو مور دوی ته مسلمانی کلمه وی چې کلمه نزدا متا نماز یې نمام پویر دی ټولو نه نامیم پویر اسلامي نامه او کلمه پویر وا چې کله مو ټول رجمه کړو کنه. نو هغه چې چلې چې کلمه را مزدا کوي، منځونه مزدا کوي، اذان مزدا کوي، اقامت مزدا کوي، خو یو کارو کوي ټولو نه پهلا مو باندې نکونه وتړی. مو کې یوم نکاح نشتا او جنازه نه بغیر خخو 15 کلی یو جماعت برکت سره 15 کلی الله تعالی اسلام کې بیا واپس راوستلو. اخیری کلی ته زمولاړلو، هغه کلی والا یو دکاندارو غټ دکان یو خزم سره دکان کولو، هغه رور مسره مسلمان شوی او پهلا کلی کې هغه مو ته هغه رور پته راکړیو. اخیری کلی والا مو څنګه ورسېدلو، ما مرګري ته ولې مرسا مسره لاړ شپاسا اپاسا پروته پاسا کټ کې پروتو. نو روخه تو خزي روخه تلا مول زیاره دلته کې مو ته یو ځای پکار دی سدلته کې مو بسترې واچو جمعتونه خو نو به زه بہت لای زرا شدل کې 35 سال مخکې بنیادونه شته دي، مسجد مو خپل کړه ډنګ کړه دي چې کله مو موږ نه کو کلمه نه مسلمانۍ نشته نو بیا مو جمعیت خپل شهید کو زده دعا کوي. 35 سال مخکې مسجد او بنیادونه خېلو تانه والا مو وختلو. نو هغه ور کې سره مو خبره وکړه ملتار مسلمان شوی دی او د سې کې ساده متزیرا کا الاند کمره واستره کمره دروازې یا نه وا چې دې کې بسترې واچو مټیک دی باتروم چې باترومونه خماران کړی دي اخزه منډه کړه اوس دا سیان دي سیان
اخذ منډه کړه مخامخ کور سره خبرو کړه دوه ترمنو کویو هیڅ هغه یې موږ ورته تقاضو ترسي مو صحیح دی ټیک دی حالته کې موږ 15 شپې تیرې کړلې تانه والا وختلو چې تانه والا پولیس والا موږ راغلو هیڅ یې خپا نشي ته څوک موږ نه تاسو کو پهلا ځل تاسو غوندې خلک راغلي دي تاسو مسجد جوړو دلته کې موږ نه مسجد به خپل جوړي هیڅ کچېره تاسو مسجد جوړ گئی کنه موږ سره ریکارډ موجود دی دا ټول مسلمانانو او دا څنګه دای سین شوی ټول ګرځي دسي الته کې وی خزه خبره او کډه عجیب خبره او امنه نمای وا موږ کدا مسلمان دي سنازه سیم چې ما بلار سید نما کو مور نه رغلو مو مور سری وته کړه او مور مسلمان نه کا واپس کو مور ته لاړو نو موږ څنګه نامې مسلمانانو دي او چې زه سیم نمای فاطمه وا مشره خزوا بهر مو خبره او کړه مسلمان شاد وا مسیح استر سره مسلمان شو نو الته کې څنګه یو کس ته مونږ سره جمعیت ته یو زیور کا هغه ته ما خزه سره خبره وکي نو چې خزه تی ویرغلو هغه خزه د سی هغه چولی وي هغه د سی هغه کې خپل مذهب کې لکه جوش کې رغلی و مو پس رالو بل ټیم رسو بل ټیم سره ویرغلو کنه هغه صحیح و سمور دلو زیرا ته ایمان وروړه کلمه وی او د جمعیت ته زیرا کتب کورونه دي هغه کلمه ویلا 24 غنټې به کلمه ویلا بیا خپل خوند ویلو چې بالکل دا کور زور کوم الته کې موږ کې جمع موږ کو لګي اور کې راغلو ځوان الک هاي چې مسلمانې کوم مو دې چې څنګه موږ لړشه غسل وکا کپڑے واچو بیراشه غسل کو کپڑے واچو له پرهان نامه مو کې خلاو مې پرهان آغا څنګه دې چې مسراو بس کله مطلوب یې جوړې دلو عزت او سراسم د مسر لاړو منجنګ هغه ته کې مرکز او هغه کې مو مدرسې کې داخل کړو خپل څنګه کنه قتل سره دا څنګه منصور صاحب ناشته مو کولمبیا تلاړو الته کې منصور صاحب او یو مولانا جنید صاحب د ماګش کې واستولو یو شراب خانه ته مې دلته کې شراب خانه ده فلسطین ورنو جوانان دي خسته مسلمانان شراب خرڅي څو الیاس رحمت الله علیه له اسلام اس وقت پھیلے گا جو اسلام تمہارے اندر آئے گا مسلمانوں میں اسلام نہیں ہے اسلام کیسے پھیلے گا مسلمان دا کورونه کوي منصور صاحب او مولانا جنید صاحب صلاحو شراب خانه ته الکانو دی دعوت ورکړلو هغه څنګه ویل چې مودا خکار نه کو چې جمعیت تراشي چې دا موټی کار نه کوستر کې ټیټه کې ځوانانو منصور صاحب ته عربي زدا مولانا جنید صاحب ته هغه سره عربي ویل هغه اریان شو نوجوانان دوی څنګه واپس راتللو کنه یو دکان کې سویټزرلند والا یو اگر منډه کړي او منصور صاحب ته چې مسلمانې کوم دا ورته چې ټیک دی چې ټیک دی چې رسا جمعیت تی راوستل دکاندار دې ته جوړا ورکاغه پینټ شرټ یې ورته کو بیا منصور صاحب ته خپل چپل ورکړلو هغه نامه مو عبدالرحمن کې خلا مسلمان شو مور دې زوز به ته څه کوي لګي تا خزه خو مسلمان نه دی چې خماته یو غنټه ټیم راکې الته هر مسلمان سره هغه رسیدګه موټري الته څنګه کنه چې ورغلو خزیرا وصله ای چې دا مسلمانۍ کی دوا زمون دي دا مسلمانۍ هغه نوم بات ما کې خلا خلا کې پیسې واچول نه کاوه ترلو هغه ته پیسې مې ورکړې هدیه مورته کما هغه پیسې مې لويږي هغه ته کنه الته کې مدرسې کې داخلي واخیستل یو جمعات څخه ګرځي کنه ګرځي څوره خیرونه په لويږي څوره خلک مسلمانېږي څوره خلک اسلام کې داخليږي څوره مسلمانان په اسلام باندې رسي کلی کلی واپس بیا په دین باندې رسي حضور صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د ما تبلیغ مثال د بارانو بواله دي د بار دوستانو نیت خبره ده نیت وګوره څوک نیت وکي کنه نیت ودرېږي ریونډ کې عالم په ممبر ویلو چې څوک ودرېږي چې ما نیت یو کال ته ما ولي ک الله تعالی یو کال توفیق ورکړي چا 7 مہینے ولي کله 7 مہینے توفیق ورکړي چا 4 مہینے ولي کله 4 مہینے توفیق ورکړي توفیق په الله پاک ورکړي خو څوک نیت وکي او یو عبدالوهاب سے اخیری کې خبره کړې ده اخیری کې هیڅ کم سره دا نیت وکي چې زو سلامتیم او د حضور سلام کار د ما کار ده ان شاء الله کوم بزو یی چې الله تعالی په دې نیت باندې عرش سویره لاندې پیغمبرانو سره کرسی ورکړي په نیت باندې نیت څوره کوي شي موږ یعنی هغه دې څنګه کمزوري یو ډېر کمزوري یو کمزورتیا دې موږ خو څنګه کنه موږ چې نیت وکړو نیت وګوره الیاس رحمت الله علیه بیل په بیلاو نیت کړو الله تعالی نو څنګه کار واخستو ټول دنیا ته تبلیغ اسلام ورسېدو کوم رسېدو یو کمزور سړیو او نیت کړو هر مسلمان کې الله تعالی صلاحیتونه یې خېدي استعداد یې خېدي صدا څنګه دا کار کوي شي کني الله باندې ورکوله الله تعالی لا یکلف الله نفسا الا وسعها زچا باندې دوره بوج نه اچم څه کوي نشي دا صلاحیت مو کې الله یې خېدي ټول دنیا ته مو الله تعالی هدایت ذریعہ ګرځي شي کچېره مو تاسو نیت وکړو او خپل همت مو وکړو او څنګه نقل او حرکت مو وکړو او الله په لیاره کې وته وګوره صاحب کرامو خپل قبرونه جوړ کړی دي ابو ایوب انصاری زنده کله وفات شو خخی کړو هغه قبر نه شپیر شو نه وته 70000 يهوديان مسلمان شو څو کم نبی په امتی کې تور نور دی هغه نبی په تور نور ولوي
صحابه کرام د کابل ته ملاړو 72 قبرونه یې کمرې کې نامې لیکلي دي جنازه چکړې یې لیکلي دي ته سه په غرونو راغلي دي خو نه څنګه چپل شلې دي دي او بیا چتړې لګولې دي بیا غوخې لري شوی دي اډو کې پاتې شوی دي صحابه کرام یہ کلمہ صحابہ کے خون میں تھیرتا ہوا ہم تک پہنچا ہے ډیر کني دا کوهاټ صحابه کرام په کوهاټ راغلي دي بیا د کابل ته لاړ دي کوهاټي مسلمان کړي دي کني دا مذهب خو 5000 سال زوړ دی بت مت والا ټول بوتان وای کا صحابه کرام نه راغلي اوس کولمبیا کې سکندر کنه مولاړو د منصور سے مسراو التا کې 1% مسلمان دي ټول یعنی وخزا او سړی مسره لګي او عربي کې او ځوان زویرا نه وته دویز یو لوري را نه وته انګور ځوانان او فرج دی کولاوړو وایس کله نو مو عربي کې هغه ته ویلو مور بلار دی چې تاسو خروجین دي او دوی څه کوي لګي فرج نو بس کی چې دای سیان دي د مسلمانانو د اسلام پر کې دي او دا صحابه کرام اولاد دي صحابه کرام غریبان کې لاس واچي چې تاسو پلانانو نکونو ته مور غلیو کم زیته مور غلیو مقام مدینه مو پر کې دي حالت کې کارگزاری بیان کړلا ټیم پورا شو یہی چې کومورو جزیرۃ القمر ته عثمان غنی رضی الله عنه خپل زوی 17 ساله محمد اکبر میں لیکلی دي مولته تشکیل شوی محمد بن عثمان بن عفان په قبر لیکلی دي 17 ساله خستا د حضور صلی الله علیه وسلم عثمان غنی ور سره کړلو کومور دی واستولو شپږ میاشتې په کشتی کې مزل وکړلو حالت ورسېدلو ټول کوموري مسلمان کړو اوس په ساوث افریقا کې زمبابوے ټولو جزیرو کې اسلام کومور نه لاړ دی دا چا قرباني کړی دی حضور صلی الله علیه وسلم لاړ دی 3 کالو بعد بیمار شو وفات شو محمد بن عثمان اور ایبر څنګه مرغله وغه 108 سال عمر ټول کومورونه ټول جزیرو ته اسلام پیلو شو قرباني شوی دی دا دعوت والا قرباني شوی دی پریخي دی خپل وطني پریخي دی او لاړ دي څنګه ګور څوره سہولت بو امیر المؤمنین عثمان غنی زوی دی محمد د حضور سره مسیح دی شهزاده دی لیکن دی کار کې دعوت تبلیغ کار کې آستي اولته قبر جوړي مو تاسو نیت کو ان شاء الله دا کار وکړو ټول نیت ستا کنه ان شاء الله ما خام به ان شاء الله بیان کیږي مطالبه وکيږي او تاسو چا څلور میشته نه لګولي ا ټول څنګه کنه نکد څلور میشته تیار شي خام موقع د مخکې جوړ روان دي او بیا ان شاء الله چا چلا پاتې وي چلے ته تیار شي او ټول د نیتو کې ان شاء الله 5 اعمال هم وکړو ان شاء الله هیڅوک څه 5 اعمال کې ریونت کیورو دا به مستجاب دعا جوړيږي ایمان سره دنیا نصیب څو 5 اعمال کوي مکمل کار ټول کوو ان شاء الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين 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 برحمته تیریو کا ان شاء اللہ